نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، الله تبارک و تعالی فرمایي چې ایمان والو اے پما عاشقانو اے پما مینو ما نه ویریږئ او تاسو د رښتینو خلکو سره شئ. الله پاک حکم وکړو کونو مع الصادقین، او چې الله پاک د یو شي حکم وکړي نو ښکاره خبره ده چې هغه د الله جل جلاله عظیم نعمت وي، او د الله پاک قانون دی لئن شکرتم لازیدنکم. په کوم نعمت د الله پاک شکریا ادا کړي چې الله پاک نعمت بنده له نور هم ورکړي، چې بیا الله پاک د یو کار حکم ورکړي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفین. د هر یو شی او کان وي، او د تقوا کان د عارفین بالله غزړونه دي. د دې وجه نه د الله والا صحبت اختیارول دا د الله پاک حکم دی، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمونږ ایمان دی چې الله په در کې دا چنه اوچت مقام لري. بیا هم نبی علیه السلام چې کوم سوالونه کوي د الله د مینې، اللهم انی اسألک حبک، نو دارنګ دغه سوالونو نه یو سوال دا کی وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی حبک. دیو جنا په موږ او تاسو باندې دا ضروری ده چې موږ د الله والو سره ربط وساتو، او د یو الله والا د سوري لاندې د موږ راجم شو. حضرت شهید اسلام، شهید ختم نبوت مولانا مفتی محمد یوسف لدیانوی شهید رحمت الله علیه برطانیې ته تلو، نو الته نوجوانانو ته پوښتنه کوي چې دلته فتنې ډېرې زیاتې دي، هغه نه بزان څنګه ساتو. نو حضرت وتا دو جملې ارشاد فرمایله، یو دا چې خپل ځان د یو الله والا په سایه کې اوساته، یعنی خپل بزرګانو سره تعلق قائم کې، البرکت مع کابرکم. او دویم دا چې کله کله تاسو تبلیغی جماعت کې هغه وخت لګوي، دی وخت کې مدارس، تبلیغی جماعت، خانقاهونه، د دین ټول مراکز دا سیدی لکه د سابقه په غار، او په خپل قابلیت باندې، په خپل فهم او پوهه باندې د څوک هغه غاوره کیږي نه. دا د فتنو نه ډک دور دی. موږ له پکار دی دین هر شابه سره تعلق ساتو، او د هر څه باوجود یو الله والا په لاس کې موږ لاس ورکو چې هغه زموږ صحیح تربیت وکړي. الله دې زموږ ټول خپل رضا لقا نصیب کړي، آمین. وصلی الله تبارک وتعالى علیه وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.